خپل اولاد نیک او دینی تربیت کول او هغوی ته حسن ادب ورښیل دا د خپل اولاد په والدینو باندې حق ده. نو اوس نیک تربیت چاته ویلی شي؟ سړی به د خپل بچي ښه تربیت څنګه وکړلی شي، د هغې دپاره څه اصول لیکلي دي. هغې کې اوله خبره ده چې کله چې بچی د خبرو اترو قابل شي، چې خبرې اترې شروع کوي، نو دغې ټیم کې بیا ټولو نه مخکې هغې ته د الله تعالی نما ور زده کول. څنګه چې پیدایش ټیم کې د دې په غیږ کې د الله تعالی نما اچول یې شوې وه، داسې چې کله د دې ژبه چلان شروع کوي، نو هغې ټیم کې د دې په زبان باندې هم د الله تعالی نما اوله جاری کول. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک هم ده چې د خپلو بچیو په زبان باندې ټولو نه مخکې کلمات طیبه وریایوي. او یو روایت مو چې د بل ځای بل پړاو کړو چې چا چې د خپل بچی باندې دا کوشش وکړ چې د غږېدو ابتدا د الله د نومې نه وکړي، یعنی بچای وي هغه غږېدو سټارټ کوي، نو سړی ورته دغسې ټکي کوي چې الله وایه، الله الله. د ټکه قدرتي آسان هم د بچای یې ویلی شي. چا چې اوله په بچی باندې الله ووایه، الله تعالی به ټول ګناهونه معاف کړي. دویم دا چې د بچیو د اولاد د ډرولو نه پرهیز کول، بې ځایه ډرول نه. وچ پینا کې بچای بس بلو دی خوري او سپای دی خوري او دا دی خوري دا دی خوري. هغه غریب سپای نه پیژني، وړوکی وي، ماشوم وي، چې سپای څه شی وي، خو په ذهن کې دا ډور نوست وي چې یاره سپای مې خوري. سبو چې دی د دې قابل جوړېږي چې سپای پیژني، نو د حد نه زیات ور نه ډرېږي. دغه رنګې د موږ په تصور کې یو بل شی پروت ده چې بلو دی خوري. اکثر دپاره داسې هم وي چې ډېر ستر کاس وي، خو توره شپه کې چې کله شا تیاره وي، قبرستان ته نه شي تلای، اوس بیلې نه شي تلای. د وړیکولي تصور په ذهن کې راسخ شوی ده چې بلو مې خوري، حالانکې ټول عمر کې هېڅ چا چېرته بلو ونه لیده. نو داسې بې زویه د خپل اولاد ډرول نه دي پکار، بلکې هغوی ته شجاعت ور زده کول پکار دي. چې ته لړام دی ولید، مثال کے طور پر چې لړام روان ده، نو بجای دې چې خپله یې مړ کړي، بچي ته چپال ورکړه چې مړه بچو هغه مړ کړه. اوس چې دغه لړام په بچي باندې مړ کړي، دې به په هغې په ذهن په زړه باندې خپل یو اثر پرېوځي، شجاعت په پیدا کوي. قاضي صاحب فرمایي چې زه چې کله چاته صدقه ورکول غواړم فقیر ته، نو کوشش مې دا وي چې د بچي په لوس باندې ورکړم. هسې ورکوم خو لیکن د بچی په لوس باندې ورکولو کې اثر دا وي چې بچای هم زده کړي چې دا خو چاته صدقه هم ورکولی شي. نو هغې کې هم یو جذبه او یو تربیت د هغې وشي. او دریم نمبر دا چې کله بچای د 7 کالو شي، نو هغوی ته د لمانځه تاکید کول، یعنی په زبان سره د هغې باندې ټینګار کول چې بھئی لمونځ کوه، د هغې خیال ساتل چې لمونځ کوي او که نه کوي. او چې کله د 10 کالو شي، نو بیا که په لمانځه کې سستی کوي، بیا په هغې باندې مناسبه سزا ورکول هم، لږ لږ ویل یې داسې چې هغه زده کړي چې دا خو دا د سختۍ والا کار. او 10 کالو عمر کې د بچیو بسترې هم بیلول خپل میانځ کې، دا هم خامخا لازم پکار دی. او څلورم ده چې خپل اولاد ته د دینی تعلیم ورکولو او د پاکیزه اخلاقو ور زده کولو ډېر زیات کوشش کول. او په دې باب کې د هر قسم ته قربانیو نه دریغ نه کول. که څومره هم په انسان باندې یو ذمہ داری رسي، نو هغه د کوشش وکړي چې دا ذمہ داری پوره کړي، او لیکن خپل اولاد ته د دینی اخلاقو او دینی تعلیم د هغې د ور زده کولو بندوبست خامخا وکړي. الله تعالی جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل اهل او عیال د اور نه باج کړئ. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د خپل اولاد اکرام کوئ او هغه په حسن ادب سره آراسته کوئ. د هرنګ سید ابن عاص رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو پلار خپل بچی ته که تحفه ورکول غواړي نو په ښه تربیت په حسن ادب نه زیاته بهترینه تحفه د خپل اولاد ته څوک نشي ورکولی. پنځم نمبر دا چې د نورو خلکو د نورو ملګریو په میانځ کې د چا عیب نه بیانول. دا تقریبا هغه نقطه ده چې په دې کې موږ ډېر مبتلا کیږو. دې سره پرور نه وي چې دغه زوی دا د اولاد سره د بچی سره د سختۍ کولو دا و که نه ده. حالانکې ماشوم وي خو لیکن لیکلی دي چې د خپلو همزولیو په مابین کې د خپل نورو خلکو په مخ کې د هغې بې عزته کول نه، بې زویه سختي دا به خامخا په اولاد کې سختی پیدا کوي، ضد به پیدا کوي. همیشه د پوره د حسن ادب او د بچی د تربیت د پوره که چېرته دا یو اصول دا په ذهن کې وساتل شي نو انشاءالله بیا اسانه ده. دا اصول چې په ذهن کې وساتل شي چې بای دا د مو بچای ده، د مو ذمہ داری ده چې د دې به زه ښه تربیت کوم. چې کله دا اصول په ذهن کې وي، دا جذبه په ذهن کې وي، نو بیا خود به خود لیار انسان ته هغه اسونیږي. موږ تاسې که چېرې د سوچ وکړو چې یو بچای هغه غلطه وکړي، بالفرض مثال کې طور پر څه شیطنت یې وکړ، چا سره یې جګړه وکړه، څه نقصان یې وکړ، اوس زه غواړم چې هغې ته په مو باد ولګېدل چې داسې نه وکول پکار، بد اخلاقي یې وکړه. اوس د هغې تربیت په څنګه کوو؟ ټولو نه اوله خو دا معلومول ضروري دي چې بی دا بچي ویلې وکړل. موږ نه کله کله غلطي دا وشي چې موږ د کمزورۍ او د کوتاهۍ په مابین کې فرق نه کوو چې آیا د بچی نه چې دا کوم څه وشول دا غلطي وي نه وشوه که نه دا کوتاهي وي نه وشوه، قصدن یې وکړل غلطي قصدن وکړه، په دې کې فرق نه کول دا اوله د موږ غلطي وي. په غلطۍ باندې انسان ته دا روایت په تاسو ټولې په ذهن کې وي د مفهوم چې بی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کس ته ویل چې خپل غلام چې غلطي وکړي یو وری وکړي معافي که بیا وکړي 70 وری پورې اسکې معاف کوه په یوې غلطۍ. او موږ کله کله په یوې دومره معمولي قدرې غلطۍ باندې چې هغه غریب ډېرې د نپوهۍ د وجې نه هغې کړي وي، هغې باندې دومره سخته سزا ورکړو چې هغه ډېره بېزویه سزا وي. نو لازما به دا بېزویه سختي دا په اولاد کې خامخا یو اثر پرېږدي، ضد به پیدا کېږي. په خپله باندې یوه کس نه لوېدلی و چې هغې خپل بچای څه غلطه یې کړې وه، په باتروم کې یې بند کړی و، لټرین کې یې بند کړی و په ګرمۍ کې. بیا یې ننه هغه بچي نورې ته وایي چې زه په تاسو پسې ستر شوی و، ته په باتروم کې خو چې ته خو به ننوځې باتروم ته به بیا نه رانوځې باتروم. نو بېزویه سختي چې وي دا به خامخا په اولاد کې دا غلط جذبې او دا شیونه دا خامخا پیدا کوي. الله تعالی د موږ تاسو ټول پوه کړي. نو دا شیونه نه ځان ساتل چې هغه د بې عزتۍ او د دې شیونه ولوي دا د خپل اولاد سره نه کول. عام حالاتو کې همیشه د خپل اولاد سره د شفقت او د محبت معامله کول. البته په خپل طرز عمل سره دا خبره په د خپل اولاد په ذهن کې اچول چې بی د مو د خپلور چې ده دا هر څه برداشت کوي، کایمونه ګیلاس موت شي، کایمونه پیاله موت شي، که څه بل غلطه وکړو مالی تون برداشت کوي پلور مې. خو چې کله د الله تعالی د دیني وا خبره روشي الموز مې نه وی کړه او داس مې نه وی کړه بیا مې خامخا سختیر سره کوي. نو دا خبره د هغې په ذهن کې اچول چې دینی امورو کې به د هغې سره اس قسم ته نرمي او رعایت ادا نه کېږي. دا د هغې په ذهن کې دا خبره اچول پکار دی. اوم نمبر دا چې د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت اور د فرمان بردارۍ ولا جذبات دا په هغې کې غالبول، د وړوکوالو نه هغې ته داسې واقعات بیانول چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د محبت او د الله تعالی جل شانه د اطاعت نه ډکې کیسې وي، داسې واقعات ورته بیانول دا خود به خود د اولاد په ذهن کې
هغه یو اثر پرېږدوي. او د خپل اولاد په مخ کې عملا داسې هیڅ کردار ادا کول نه چې هغه د بد اخلاقۍ او د دې شیونو ولوي. چنانچه حضرت عبدالله ابن عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وری خپل والدې یعنی خپل مور زرو غوښتلو چې بچو روشه څه شاید درکو داسې موټه باندې نیولم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د غلطه کې وو. نو زوی راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مور نه پوښتنه وکړه چې تو دغه بچی ته د څه شي ورکولو اراده وه؟ نو مور مې ته فرمایل چې هغه خو یوه خجوره یا څه خجورې مې ورکول غوښتل ام مې ته په لوس کې نیولو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دا خبره زون پوهې که کچېرې ته دا راغوښته وه او تو څه شی ورکړي نه وه نو دا به هم د تو په اعمال نامې کې یو دروغ لیکلی شوي وه. اوس دا خبره د دغې وړوکي ماشوم په مخ کې د دې خبرې وضاحت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځکه وکړه چې سبا دغه ماشوم دا سترېدونکی ده چې د دې په ذهن کې د اوس نه دا خبرې پرتې وي. او د ښځینه بچی چې کوم دی هغه چاته الله تعالی ویر کړي د هغې پرورش او د هغې تربیت د هغې خپل فضایل دي و احکام ده. خو به هر حال دا چې څه کوم بیان شول د هغې باندې الله تعالی جل شانه موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي او د خپل اولاد بهترین تربیت کولو او هغوی ته د حسن ادب ورښیلو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.